कल तेरे दर पर हुजूम आशिका होगा. دا غشیر هغه مضمون او هغه الفاظ بغیر د ارادې نه او بغیر د سوچ او فکر نه باب السلام دروازې سره الله تعالی ما تر آیات کو چې اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں. اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں. اے دا اللہ تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تا ته د دنیا د ګډ ګډ نه عاشقان راغلي دي او ډیر پاک خلک راغلي دي, ډیر نیکان خلک راغلي دي او ستا په در باندې حاضری کول غواړي, تا ته سلام پیش کول غواړي او تا ته د خپل عقیدت پرزونه پیش کول غواړي او د دنیا د ټولو عاشقانو په هغه ډله کې زه یو ډیر ګناهګار انسانم حاضر شوی به. زه اجازت غواړم چې ما به پرېږدي او که ما به پرې نه دي. اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں. اے دا اللہ تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ستا دروازې ته ډیر مخلوق راغلی دی, ډیر عاشقان راغلی دي, په ډیر محبت باندې راغلی دي او دا ستا د اجازت نه بغیر څوک حاضري نشي کولی. نو د باب السلام په دروازه باندې زه ولاړم او ستا د عاشقانو په هغه ډله کې میزان را شامل کړی دی. اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما ته اجازت کوي نو چې زه نږدې درشم او تاسو ته سلام پیش کم. سنا ہے آج تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا. ما اوریدلی دي چې نن ستا په دروازه باندې عاشقان را جمع کیږي. نو زه په دغه خیال باندې راغلم کما ته اجازت ملاو شو چې زه مو وایم چې الصلاة والسلام علیک یا رسول الله وعلى آلک واصحابک یا خیر خلق الله. الله تعالی دې دغه صلوات او سلام پیش کول زمونږ د همیشه د پاره نصیب کړي او د دنیا په ګډ ګډ کې چې څومره مسلمانان دي الله تعالی دې وته عشق مصطفی نصیب کړي.